كتاب العلم يا صح كتاب العلم منه العلم خبر لي خصوص أريد البخاري باب العلم قبل القول والعمل لقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله وبدأ بالعلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب دی کتاب العلم کې او هغه ترجمه الباب داسې دی چې علم وړاندې دی د خبرې نه او وړاندې دی د عمل نه. یعنی معنا دا ده چې اول به سړی علم زده کوي یا به خلکو ته ښایي خلبه پې خوځي او په خپله باندې پې عمل کوي. نو دا علم د قول او د عمل موقوف نه دی. دا قول اله معتبر دی دا عمل اله معتبر دی چې دا قول او عمل د علم په رڼا کې علم او د دې امام بخاری دې ته اشاره وکړه چې چا دا خبره کړې ده چې علم بغیر د عمل نه مفید نه دی. نو دا خبرې مه کوه. دا علم د دې قول او د عمل نه مخکې دی. اول به علم زده کې بیا به خلکو ته وې او په خپله باندې په عمل او دا خبره چې زه راځه چې روان شو خلکو ته دعوت ورکو او علم به هم پکې زده کړو. د دې هغه مثال دی کوم چې مختصر المانی ویلی دی چې من لم یعرف الفقه فقد صنف فیه کتابا. یو سړی په فقه نه پوهېدی راځي کتاب به پکې ولیکلو مطالعه به وکړو فقه به زده کړو. په فقه نه پوهېده نو په فقه کې کتاب لیکه من لم یعرف الفقه فقد صنف فیه کتابا. لقول الله عز وجل الله فرمائی داسې چې فاعلم انه لا اله الا الله پوه شه چې یقینا معبود برحق نشته سوا د الله. دې خبره ځان پوهه. نو فاعلم امام بخاری فبدأ بالعلم شروع په علم وکړه. فاعلم نو علم د دې دې د مخکې علم زده او وروستې مسائل بیان کړه. مسله د توحید بیان کړه. دا د توحید د مسلې نه هم مخکې دی علم. نو ځکه وایي فاعلم انه لا اله الا الله فبدأ بالعلم. د شروع کړه امامي بخاري وایي شروع کړه الله په علم باندې علم یې مخکې. وان العلماء ورثة الانبیاء ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. دوم د حدیث ته پیغمبر خدا برخه ده دا الفاظ چې زه اوس وایم چې ان العلماء ورثة الانبیاء. چونکې د علم د فضیلت خبرې دي کتاب العلم بخاری کې شروع دی نو په علماو خبره کوي چې علما هم ورثة الانبیاء دا د پیغمبرانو وارثان دي. دا د پیغمبرانو علیهم السلام وارثان دي. ورثوا العلم دې پیغمبرانو په وراثت کې علم پریښی دی. دې ته لږ سوچ کوئ دې عبارت دا چې کله داسې زه ویما چې ورثو ویما نو دا ضمیر زه په دې کې دې پیغمبرانو ته راجع کوم او د ورثه معنا دا ده چې دې پیغمبرانو په وراثت کې علم پریښی دی. دا یې معنا ده. او دا په حدیث کې راغلي دي چې نحن معاشر الانبیاء لا نورث. من جماعت د پیغمبرانو نه وراثت نه وړي کېږي. ما ترکناه صدقه
څه چې مونږه پریدو د عام امت لپاره خیرات یې به زموږ ورسنه وي. ورثوا العلم، پیغمبرانو په وراثت کې علم پریښی دی. او دا یو بله نسخه هم په دې کې شته، ورثوا العلم. نو چې ورثو شي ضمیر پکې علماو ته راځي. ورثوا العلم ما بیا ورثوا العلم د ورثوا العلم معنا غوا او د ورثوا العلم معنا دا چې علماو په وراثت کې دا علم اګستی دی. او مخکې ترجمه ډېره اعلی ده، ځکه من اخذه اخذ بحظ وافر څخه لګي. چا چې دا موروثه د پیغمبرانو واګسته، نو واګسته دوی ډېره لویه برخه بحظ وافر، لویه برخه حاصله کړه. خلک وایي که نه پلانې د برخې خاوند دی او پلانې د برخې خاوند. او ما ته دا ویلي چې هلکه هندوستان ته خو به لاړ شي، خو ګورې دا په لارو کوڅو کې چې دا لنګوټ پروت دی د دې نه به ځان ساتې. دا د غټې برخې خاوند دی، دا بربنډ چې پروت دی که نه دا غټه برخه دله شیطان لویه برخه ورکړې ده د بې دینۍ. دا زمونږ بزرګان دي چېرته په لارو کوڅو کې ناست دي او د عورت یې ښکاري، دا زمونږ غټ بزرګ دي. نه که نه دې کې هم چل دی، دې کې هم چل د دوی په هر کار کې چلي. من اخذه اخذ بحظ وافر. او بیا دا دې ځپور دا یو حدیث دی، او دا امام بخاري تعلیق په شکل کې ذکر نه کړ. ومن سلک طریقا دام حدیث دی. څوک چې روان شه په یو لار باندې یطلب فیه علما، طلبی په دې لار کې علم ده. د مدرسې په لار روان شو، جومات ته روان شو، څه کوي؟ علم طلبی، جومات ته علم ملاو شي. نه چې جومات ته به چا خیرات راوړی هلته به وکړو، جومات ته علم دپاره روان دی، مدرسې ته علم دپاره روان دی. سهل الله له طریقا الی الجنة، آسانه به کړي الله ده ته لار جنت. طریقه عامه ده، دنیا کې چې کومې لارې جنت دپاره دي هغه لارې به ورته الله ساتي. د دې علم دا لار دا په حقیقت کې د جنت لار ده. او دا طالبانو د علومو د نبوت ته ترغیب دی چې دا تاسو په کومه لار روان یئ، نو که پرې پوهېږئ دا د جنت لار ده. او ځکه خو په دغه لار کې تاسو ته د الله فرشتې وزرې غواړئ، دا د جنت لار ده. وقال انما یخشى الله من عباده العلماء. او بل آیات په فضیلت العلم کې امام بخاري ذکر کوي. وقال انما وای الله انما یخشى الله، خامخا یریږي د الله نه، من عباده په بندګانو د الله کې، العلماء عالمان د علم النبوت، د علوم نبوت چې کوم عالمان دي، دا عالمان چې دي دا د الله دي. ځکه چې په حقیقت کې دوی الله پیژني، نو د الله لوی پیژني، د الله زورورتیا پیژني، د الله طاقت پیژني، چې د هغه نه خو سړی رپ هم بیا نشي واری، ځکه د الله نه لري. اوس دا عوامو څه خبر دي چې الله څنګه ذات دی، الله په لاس کې کوم طاقت دی. وقال وما يعقلها الا العالمون. بل یو آیات په فضیلت العلم کې امام بخاري ذکر کوي. مخکې د مثالونو بیان تېر شو، امثله قرآن بیان کړ، خو بیا ورپسې وروسته وویلي چې وما يعلمها وما يعقلها، نه پوهېږي په دې باندې، عقل نه چلوي په دې مثالونو مضروبو کې، الا العالمون، مگر هغه کسان چې عالم. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. امام بخاري وایي چې الله رب العزت فرمایي په قرآن کې سورې ملک کې، وقالوا لو كنا نسمع، که چېرې موږ اورېدلی وی، اورېدل د قبول، یعنې د الله او رسول خبره مو اورېدلی وی او قبوله کړی م وی، او
او نعقلو یا منګه د الله او د رسول په خبره ځان پوره کړی وې علم هم زده کړی وې ما كنا فی اصحاب السعیر نه به وې منګه په اور والو پته ولګېده چې اور والو ته به عام طور جهلا ځي جاهلان چې هغه د قرآن سره څه کار نه لرلی او د احادیث د پیغمبر سره یې نه لرلی د فقه اسلامي سره یې نه لرلی او چې څنګه پیدا شوی داسې دوی شوی دی څنګه پیدا دی دقسې دوی شوی دی نه څه تربیت ولا مربي ورکړی دی او نه څه د ده ولا اساسه المؤسس د ده نه چا تربیت کړی دی او نه دته چا علم ښودلی دی او چې څنګه و دقسې غټ شوی دی وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بل یو آیات پیش کوي امام بخاري فضیلت العلم کې هل يستوي الذين يعلمون آیا برابر دي کسان چې هغه پوهېږي او الذين لا يعلمون هغه کسان چې نه پوهېږي او ګوره دلته مفعول ذکر نه کو تعمیم ته اشاره ده او دې ته اشاره ده چې مطلق علم خیر دی د جهل نه مطلق علم خیر دی د جهل نه ګورئ کله چې موسی علیه السلام په میدان کې د فرعون د ساحرانو سره مقابله وکړه نو ساحران عالمان د یو باطل علم چې هغه علم سحر خو هغې په هغې باندې حق وپېژندل چې وبضدها تتبين الاشیاء په ضد د شی سره څوک نو هغې د هغه باطل علم په ذریعه باندې وپېژنده چې موسی علیه السلام کوم څه پیش کړه دا معجزه ده دا سحر او فرعون خرو د خرو په لار لاړ جاهلو او د جهلاو په لار باندې وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ هذه حدیث راوی دی سوک چې اراده وکړي الله په هغه باندې خیر رسولو چې دې بنده ته په جولۍ کې خیر اچو یفقهه فی دین دین کې ورته مهارت ورکړي فقه اصل کې مهارت الدین ته قرآن او سنت کی مهارت ته فقه وایي او بیا ادام او فرمایل وانما العلم بالتعلم علم دا ګوره په زده کولو باندې دی علم په زده کولو علم چې تر اراده‌ای مشاهده‌ای بکایي تلمذ به اختیاري بیا به تاسو علم وانما العلم بالتعلم او دام یو روایت راغلی وانما العلم بالتعليم معنا یو ده چې تبا متعلم سازيږي او علم بزدګي وقال ابو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيز علي لانفذتها حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ شام کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سره دا اختلاف پیدا شو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمائل کہ دغا آیاتنا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله دا آیاتنا معاویہ سے ویل دادا اهل کتاب مبارک یهود مبارک حضرت ابو ذر غفاری ورته ویل چې دا یهود مبارک عمر درې زمون مبارک موږ دې نه بری زمانی
بیا حضرت معاویه تنگ شو خلیفه حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه ته جواب راوړي چې دې ابو ذر نه ما خلاص کړو په تنگ کړی نو هغه ورته مدینې ته نو چې مدینې ته راغی نو په مدینه کې مسجد نبوي کې چې خلک ورته چا تېره کېده خلکو چې څوک ناشنا خبرې کوي خلک نه چا تېره کېږي نو هغه حضرت عثمان ته دغه وکړي خلک خو مان داسې چاپېر ته وایي لکه زه یې چېرته لیدلی نه یم هغه ویل یاره که ته طبیعت دې خرابېږي نه دې ربضې ته لاړ شه نو ربضه یو بانډه وه مدینې منورې خوا ته نو دی یو ځل یې تللی دی حج ته نو جمرې عصبه سره ناست دی هغه وسطني شیطان چې ورته عوام وي هغې ته شیطانان وي نو یو چې کوم دی جمره عقبه ده سلمه دا ده او یو ورسره بیا جمره اسطوا ده نو جمرې اسطوا خوا ته ناست او خلک ترنه چاپېره شوي او پتو یې ته غوښتي او پتو یې ورکول یو سړی راغی او داسې روایت را حدیث کې باندې قریشي دی او حضرت ابوذر ته وایي چې تا باندې پابندي نه ده لګېدلې د پتو چې ته به پتو یې نه ورکړې تا باندې پابندي نه ده لګېدلې نو ابوذر غفاري الله عنه ورته داسې وکتل ویل انت رقیب علی ویل ته په ما باندې نگهبان مقرر شوی د ابوذر غفاري دا رای وه چې د دعوت الله په لار کې به د خلیفه نه مني ځکه چې د دعوت حکم تا ته د الله له طرفه برای راست ملاو دی چې ته به دعوت چلئ د قرآن او سنت تعلیم به خلکو نه ورکې خلیفه تاني پرېږدي هم ورکې دا رای وه بیا هغه سړي ته وایي اوس دې ځای ته ګورئ دې ځای ته زه اوس راورسېدم سړي ته وایي قال ابو ذر وقال ابو ذر ابو ذر غفاري رضی الله عنه وایي لو وضعتم الصمصامة هغه دغه ته وایي هغه ورته چې ته په ما مقرر شوی چې کېدی که چېرته کېدی تاسو قاطعه توره صمصام قاطعې تورې ته وایي که کېدی تاسو قاطعه توره علی هذا دې سټ ته لاس کړئ که قاطعه تور راوالی او د ابوذر پرې سټې کېدی پرېږدئ واشار الى قفاه اشاره وکړه ابوذر خپل سټ ته ثم ظننت اني ان انفذ كلمه او بیا زما دا یقیني او زما دا ګماني چې یقینا زه به اوچلوم یو کلمه چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې ده قبل ان تجیزو چې تاسو به لا دا توره په ما راښکلي نه وي چې زما را سټ پرې کوي دونه ټیم پکې چې زه په دې پوهېږم چې یوه خبره هم د پیغمبر خوا چې ما ته اورېدلې ده او زه به یې خلکو ته اورسوم لانفستها نو زه به اورسوم هغې خبرې لره ته لا دا ما ته وایې چې ته پتوې مه ورکوه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب او دا قول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ادرسئ حاضرین غایبینو ته و تاسو کې کوم سړی حاضر دی زما مجلس کې او کوم قرآن او سنت واوري نو ادرسئ دا هغه غایب ته د دې مجلس نه یعنی دا معنا شوه چې علم د خورولو شی دی علم ځان سره ساتلو شی نه دی علم به خوروئ د علم نه خورول د علم اذاعت دی دا امام بخاري به تاسو په یو ځای کې ووایي چې چا سره د علم صبره ښیي نو هغه دې ضایع کوي نه هغه ضایع کوي نه د دې نه لوی اذاعت بل نشته چې سړی ټول عمر په علم کې تیر کړي او بیا علم پرېږدي او دنیا په سره لاړ شي او صرف د دنیا کار کوي دا اذاعت علم کوي وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنه
كونوا ربانيين حكماء علماء فقهاء. حضرت عبداللہ بن عباس حبر الأمة نعم الترجمان للقرآن وفرمائل كونوا ربانيين، شئی تاسو خدای خلق، خدای والا خلق ساس، خدای عالمان ساس، حکماء داس عالمان چې په خپل علم باندې ستاسو عمل هم چې کوم علم دې زده کړی دی نو دې باندې دې عمل هم کړی دی. حکیم عالم ته حکیم اله وایي چې دې ښه علم وکړي او په دې ښه علم باندې ښه عمل کوي، ځکه چې د حکمت معنا موږ دا کوو چې اتقان العلم والعمل، مضبوط علم او په مضبوط علم باندې مضبوط عمل کول. او علماء عالمان ساز شي او فقهاء ماهرین د قرآن او سنت ساز شي. او یقالو امام بخاری وایي دا ربانیین جمع د ربانی ده، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. او ویل کېږي چې ربانی هغه عالم ته وایي، ربانی هغه څوک دی یربي الناس چې دې تربیت کوي د خلکو، پرورش کوي د خلکو بصغار المسائل، وړو وړو مسلو په آسانو مسلو. ابتدا چې دې شروع کړي نو دې به تعلیم په تدریج باندې خلکو له ورکوي. وړې وړې مسلې به اول، واړه کتابونه به اول قبل کباره، مخکې د غټو مسایلو نه چې هغه دقیق یو جوهري مسلې دي دا به وروستو خلکو ته ښیي. هسې نه چې خلک په الله باندې د ایمان په ځای باندې کافر نه کړي چاته. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا يا لا ينفروا. امام بخاری بل باب دی ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اغا چې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام يتخولهم خیال به ساتلو، لحاظ به ساتلو د صحابه بالموعظه ووعظ کولو سره او العلم بعلم کولو سره کې لا ينفروا دې لپاره چې دوی نفرتونه کی کې لا ينفروا دا نصر ویل شي، ينفروا نفر ينفروا او ضربه ویل شي نفر ينفروا، دواړه جایز. کې لا ينفروا کې لا ينفروا دې لپاره چې تاسو کې نفرت پیدا نشي ونه تخدیږي. یعنی معنا دا ده امام بخاری باب دی او دا لفظ په حدیث کې راغلی دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مستمره داو چې هغه به د صحابه خیال ساته او وعظ کولو سره. وعظ هغه کلام ته وایي چې هغه د سړي په زړه کې نرمي پیدا کړي، او علم عام دی او د علم لحاظ به صحابه ساته. یعنی معنا دا ده چې داسې ټیم په ټیم باندې وخت په وخت باندې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به د مرګرو حالت تکاته چې دا مرګري په طبیعت باندې دي نو علم به ورته کوو، وعظ به ورته کوو. کله چې به پوه شو چې د مرګرو باندې دروندوالی راځي به نه کوو. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. عبد الله بن مسعود وايي او نبی علیہ السلام خیال به ساتلو زمونږ په وعظ کولو کې فی الایام په ورځو کې. یعنی داسې نه وه چې نبی علیہ السلام شپه ورځ لګیا و او شپه ورځ به تعلیم ورکاو. نه مرګرو ته به یې کتل کراهت الصامت علینا د وجې د بدو ګڼلو تنګېدلو نه او د ملال نه په موږ باندې زما دا مرګري زما پر تعلیم ورکولو باندې تنګ شي
نو باقاعده خیال به ساتو هغه اوقات چې ملګري پکې نن په طبیعت کې دي او علم ته پوره په شوق کې دي په وعظ به شروع کو علم به شروع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو الطياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګرو توای یسروا اسانی کوي خلکو سره اسانی کوي ولا تعسروا سختی مکوي سختی نه بکار نه لري وبشروا او زیر ورکړي خلک خوشالي خبر ورته ورکړي چې دا علم دې زکه د دنیا باندې الله خیسته کی آخرت باندې په دې علم باندې الله پیژندل کی محبوب پیژندل کی او ولا تنفروا خلق په نفرت کې ما چوي خلق تروي ما خلق يروي ما. نو دا د علم طریقه ده چې ته خپل شاګردانو ته ګوري استاد شاګردان علم د په طبیعت کې نوای ورکړه کله چې تنګيږي بیا ولا وقفه ورکوه دمه ولا ورکوه دا عبد الله بن مسعود تا مرګرو ویلي بل روایت کې راځي چې صاحب یو مرګره ورته وایي ما خدا خو خدا لودیتو چې ته مونږ ته دا درس هر ورځ کوي هغه نه 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 تاسو خیال ساتم هغه سي څنګه چې جناب رسول الله زموږ خیال ساتم هغه با زمونږ د خوشطبعي په وخت چې موږ پوره په طبیعت کې نشاط کی موږ ته به تعلیم ورکړو چې کله هم باندې بدرځه دی نه را باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة او یو روایت کې معلومات نمبر راغلي. امام بخاری باب دی د هغه معلم او استاد مبارک جعل لأهل العلم چې ګرځي د خپل طالب العلمانو لپاره أياما معلومة أياما معلومات ورځ معلومه چې په پلانې ورځ کې باندې کا درس کوم ښا په پلانې ورځ کې به درس کوم هر ورځ درس ته کله کله به درس کوم. دا قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل يوم واي ابو وائل هو عبد الله دا قانون دی چې کله بخاری عبد الله ټکي ذکر کړ نسب ورسنی او نسبت ورسنی مراد به عبد الله زیر مسعود او چې حسن ذکر کړ او نسبت ورسره نشته او نسب ورسره نشته مراد به حسن ابن علي وصحابو کې او په تابعینو کې چې حسن ذکر کی نو مراد به حسن بصری رحمه الله. دا یو خبره ده درته عبد الله دې کنه نسب نه ذکر شوی متصف یو شي کوم عبد الله دې ما چې ګورې د بخاری عادت دا دی چې عبد الله بن مسعود نه صرف تعبیر په عبد الله کې نسب ورسره ذکر کوي کله ورسره ذکر کوي يذكر الناس في كل خميس. عبد الله بن مسعود با وعظ کو خلق ته په هر جمعرات باندې د هر زیارت په ورځ باندې داغه په هفته کې یو ورځ به درس ورکاو خبر زیارت ورکاو. وقال له رجل يا ابا عبد الرحمن یو سړی ورته په شاګردانو کې ویلي چې ابو عبد الرحمن دا د حضرت عبد الله بن مسعود کنیه ده لوددت انك ذكرتنا كل يوم یقینا زه محبوبه ګڼم او خوښه ګڼم چې ته مونږ ته وعظ کوي هر ورځ. قال عبد الله سے ورته وایي اما انه خبردار انه شاندار يمنعني من ذلك من کوي مال رضی هر ورځ نه تاسو ته هر ورځ تاسو سبق درکم دا خبره يمنعني فاعل عني اكرهو دی ښا وایي چې خبردار شاندار من کوي مال را ذلك رضی هر ورځ درس درکول تاسو دا خبره چې انی اکره ان املکم یقینا زبده غنم چې تاسو تنگ کما او ان يتخولكم بالموعظه
استاسو خیال ساتم په وعظ درکولو کې کما کان النبي صلی الله علیه وسلم يتخولنا لکه څنګه چې نبی علیه السلام د زموږ خیال ساتلو بها په دې موعظې سره مخافة الصامة علینا د وجې د یرې د تنګوالي نه په موږ باندې چېرته موږ تنګ نه کړي. باب من يرد الله خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. امام بخاری باب دا اوس مخکې تېر شو دا حدیث. څوک چې الله اراده وکړي هغه ته د خیر رسولو چې دې بنده له په جوړۍ کې خیر اچوم يفقهه في الدين هغه ته په دین کې مهارت ورکړي په دین کې ولا پوهه ورکړي په قرآن او سنت کې ورته مهارت ورکړي. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا. وإذا حضرت معاوية مې واورېدل په داسې حالت کې چې هغه خطبه ویله. دا مدینې ته راغلی دی او د خلکو ته تقریر کوي. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حضرت معاویه وایي ما د پیغمبر خدا نه په خپله اورېدلي دي. یقول فرمایل دی من یرید الله به خیرا څوک چې الله اراده وکړي هغه ته د خیر رسولو یفقهه فی دین نو هغه په دین کې مهارت ورکړي. وانما نقاسم او وی فرمایل پیغمبر خامخا زه تقسیم کوونکی ما والله یعطي اصل کې ورکول الله کوي. زه د علم تقسیم به کوم او فهم به تاسو له الله درکوي. ولن تزال هذه الامه همیشه به وي دا امت محمدي قائمة على امر الله ولاړ وي په دین د الله باندې په اسلام باندې به یو جماعت په مضبوطۍ سره ولاړي لا يضرهم من خالفهم تکلیف او ضرر به نه رسوي دوی ته هغه څوک چې دوی مخالفت کوي حتی یأتي امر الله حتی چې د الله حکم راشي قیامت قایم شي. نو معنا دا ده چې داسې یو جماعت به په امت مسلمه کې همیشه موجود وي چې هغه د الله په دین باندې داسې په مضبوطۍ باندې ولاړي چې د مخالفینو مخالفت به دوی ته هېڅ ضرر نه ورکوي او دا به رواني حتی چې قیامت قایم شي. داسې یو وخت به نه راځي چې د اسلام مرستیال به نه او د اسلام شاته به څوک ولاړ وي. دا لږ د 8 حاشیې ته وګورئ. قال النووي يحتمل أن يكون هذه الطائفة من أنواع المؤمنين. کېدای شي چې دا طائفه چې حدیث کې راغله امام نووي وایي شارح مسلم د انواع د مؤمنانو نه وي او دا د مؤمنانو انواع مختلف دي چې هغه به اسلام محور او د اسلام جرنده به چلوي او کلکوي وي. ومنهم مقاتلون. امام نووي وایي دا جماعت د مجاهدین هم کېدای شي. جماعت د مجاهدین د خپل جهاد په ذریعه باندې با د اسلام تعاون کوي. ومنهم الفقهاء او دغه طائفې نه فقهاء کرام هم دي چې د خپل علم په زور باندې با دا دین محفوظ ساتي. ومنهم المحدثون او دغه طائفې نه محدثین حضرات هم دي چې د خپل حدیثو په درسونو باندې با اسلام ژوندی ساتي. ومنهم الزهاد او ځنې په دې کې هغه زاهدان دي چې الله د یاد او د ذکر و اذکارو مسنون طریقه باندې چې هغوی کوشش کوي اسلام ژوندی ساتي. وقال الامام احمد بن حنبل رحمه الله ان لم يكونوا اهل الحديث کدا طائفه علماء د حدیث نشي اهل حدیث نه د اهل حدیث نه یادي علماء د اهل حدیث کدا چرته دا طائفه نشي
فلا ادري من هم یا ما ویزه پوهیم چې رسول ما له ما زی بات به بل نه راوړي. احمد بن حنبل وی چې دا علماء د علم حدیث یادی پیغمبر خدا او کدانی ماره بل ترجمه راوړي. قال قسطلاني دا کرمانی وی قال قسطلاني وحتى غاية لقوله لن تزال واستشكل بأن ما بعد الغاية مخالف لما قبل هذا فيلزم منه ألا تكون هذه الأمة يوم القيامة على الحق. يجيب بأن المراد من قول أمر الله معناه هذا شدا دين مراد قیامت ورځ قیامت پوری با د قصبری اسلام باندې با او دې په تایید او دې په مرستیالۍ کې با یو جماعت الله تعالی پیدا کوي او دا جماعت په دغه ساتي دا یو بیا موږ بس کوو. باب الفهم في العلم. امام بخاری باب دی فهم په علم خدای فهم کړي نه علم باندې ځان پوهه کول علم باندې ځان پوهه دا څه باندې خلک سامخې راځي کته اولټای نو بیا به کته اولټای نو په هغه انداز باندې به تا ته راځي کی فهم معلوم نشي علم چې د علم په باره کې څومره معلومات دي. حدثنا عبد الله بن علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لي ابن ابي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر. دا مجاهد وايي دا امام دا حضرت عبد الله بن عمر خاص شاگرد دی. وی صحبت ابن عمر مرګرتیا مې وکړه د عبد الله بن عمر صحابي سره الى المدینه مدینه پورې د مکې نه را رواني و مدینې ته راځي. دا د 9 ورځو مزل دی په تیر تاریخ د 9. فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وانه اورید دنه چې د پیغمبر خدا یو حدیث بیان. صحابو کې داسې یو ګروپ اومو چې هغوی به احادیث د پیغمبر خدا ډېر کم ذکر کول. مبعد موږ نه په دې کې څه زیاتې کمې ونه شي نو د حدیثو په بیان کې به ډېر لوی احتیاط نو یو پای کې عبدالله بن عمر دی او بل پلار حضرت عمر دی او دوی سره چند افراد صحابه نور چې هغوی به حدیثونه ډېر کم ذکر. او سوال دا دی چې د عبدالله بن عمر نه خو بېشماره حدیثونه راغلي او د ځان څنګه ځان ساته د ځان ساته خو دله به فتوې خلکو ډېره غوښتې نو چې فتوې غوښتلې نو د فتو لپاره د حدیثونو بیا خود به د ذکر کول نو مجبوراً یې ډېر ذکر کړي دي. دې په هغه خلکو کې دی چې د احادیث د پیغمبر کم بیانوي. نو زما د سره ملګرتیا وکړه او د مدینې نه را روان یو اوږد سفر دی د 9 ورځو. فلم اسمعه يحدث عن رسول ما وانه اورېدل چې د حدیث پیغمبر بیان کړ الا حدیثا واحدا یو حدیث بیان کړ بس یو. قال وی فرمایل كنا عند النبي صلی الله علیه وسلم فاوتي بجمار. موږ د پیغمبر خدا په معیت کې یو. عبد الله سے وایي او نبی علیہ السلام ته جمار راوړل. جمار دا کجورا چې دا وږی روباسي دسي دا وږی چې داسې کوچ وي دکې دننه دا ګوپي نه دی دې ګوپي په شان کې سپین ډله بالکل دا ګوپي ته ما کتلي ورغې ته مې کتلي او دا تاسو بیا کجوره کې وګورئ اوس لږې ورځې بعد به بیا را کجورې د مني ته نږدې راته راوباسي نو دا چې اوچ وي نو دا د پوښ په شانتې دغه یې ده دغسې سپین شی پکې دی نو د کجورې چې دا یو خاصیت دی چې دا اغم خلک وي نو هغې ته جمار وایي او جمار یې وپېژنده دغه جمار راوړی شو
او د پیغمبر خدا مخې ته کېږدي. نبي علیه السلام یې خوري. چې خوري نو نبي علیه السلام د دې خوراک په وخت کې وایي فقال ان من الشجر شجرة، ځنې د اونو نه ونه ده مثلها کمثل المسلم، د هغې مثال په شان د مسلمان دی په کثرت فواید کې، څنګه چې د مسلمان په زندګۍ کې ډېرې پیدې دي او د مسلمان هر قدم د پیدې دی، هر خبره د پیدې ده، هر کار د پیدې دی. دقسې دا دی اونه دا اونه دقسې د اول نه تر اخره پورې د پیدې ده. پته ولګي لکه د جمار نه سړی شروع کوي او چې کجوري بیا دربلي شي هم خوري او چې رطب تسا شي هم خوري او چې وچې کي نو هم خوري. نو جمار مخې ته پروت دی نو وایي چې دا خبره یې وکړه نو فاردت ان اقول هي النخله، ما اراده وکړه چې زه ووایم چې جي دا کجوره ده. فاذا انا اصغر القوم، ناڅاپه زه په قوم کې د ټولو نه کشر وم، ځکه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې ناست دی، زما والد حضرت عمر ناست دی، اکابرین ناست دی او زه کشر یم. نو حیا را باندې غالبه شوه نو په سکتو چوپ شو او مخکې تیر شو. دا خلک چې کوم دی نو په دې وادیه کې سر شو چې دا به څنګه ونی چې مسلمان په شان دی او دا به څنګه ونی، ټول په نتیجه ونه رسېدل. یا رسول الله موږ ته خو پته ونه لګېږي. نبي علیه السلام ویل ما یک نخله کجوره ده، کجوره ده، کجوره ها دا کجوره. نو دلته مسله څه شوه؟ فهم، الفهم فی العلم. ته چې استاد خبرې کوي که نه دې استاد یې خبرو ته متوجه اوسئ. استاد پر دې خبرو کې نکتې دا باندې څوک سوال کوي که نه نو ډېر په ځان باندې به زلزل نه راوړي. د دې سائل پر دې سوال د داسې په غور باندې د الفاظ واوره، خود به د ده په الفاظو کې تا ته جواب پیدا شي. اوس کله چې نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې داسې یو ونه ده په ونو کې چې د هغې مثال د مسلمان دی، د دې خبرې د کولو دلته څه مناسبت و؟ پیغمبر خدا مخې ته عبدالله الجمار ته زه پوه شوم چې دا جمار خوري نو خبره هم د هغه ونې کوي دا جمار د کومې نه راپرې شوی دی. دا فهم دی په علم کې، که پوهېږي په دې بخاري کې راځي دا مطلب دی چې الفهم فی العلم. په علم باندې به ځان پوهه کوئ او زور زیر ته به ګورې او یو خوا بل خوا ته به ګورې ماحول ته او خپله خبره به راغلي. بس ته انشاءالله العزیز بیا به وایو باب الاختباط فی العلم والحکمه. دا خو دا یو وړوکی